بسم الله الرحمن الرحيم. أو دالة على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها من حيث أنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه. دا دالة عطب ته په مزیدة باندې نو داغي سر لګي لما لا يجوز أن تكون مزيدة أو لما لا يجوز أن تكون دالة. دالة دا خبر اولی جائزه نه ده چې دا اسماء الحروف ته دلالتو کی په خپل حروف مبسوطه باندې ویګه به خبره باندې تاوی چې دا اسماء لغت عربی کې د څه د پاره نه دي وضع شوی ویګه به خبره باندې یاد مکړه خبره الف لام میم په لغت عربی کې څه د پاره وضع شوی جو نه دی وضع شوی خو بیا د هم دلالت او کی په خپل حروف مبسوطه باندې کم متفرق او خواره واره حروف چې دی پاغي خو دلالت کی کنه یاد مکړه نه او دالتن یا بدلالت کی علی الحروف المبسوطه فاغه حروف چې کم حروف سدي دا مبسوطه دي او سدي خواره واره دي متفرقه دي او پدې حروف چې دلالت کی نه دا حروف په بدا سه حال کې والی مقسما بها چې دا به مقسم بها شي دا به الف په مقسم به شي لام په مقسم به شي میم به ویګه به خبره نه الګ بده بسن قسم خوري ویل شرف هاذا غدی ته یو شرافت میلاو ده څنګه ورته میلاو ده من حيث انها بسائط اسماء الله تعالی دا الله تعالی چې سوره اسماء دي نه دا هغه اسماء او بسائط او مفردات او اصول او مواد دي پوه شول لفظ الله د سنه جوړ دی خدا الف او د لام او د ها نه کنه پوه شول به خبره باندې او وماده خطابه او په دې حیثیت باندې دې تشرافت میلاو دی چې دا د الله د خطاب ماده ده د الله خطاب او د الله کلام څه دی خو مواد او اصول هم دا حروف دي کنه پوه نشولای به خبره نو غیر مبهمه دي شي خو د غیر مبهمه سره دي اپیس دلالت پس باندې وکي په حروف مبسوطه باندې او دا حروف مبسوطه باندې چې دلالت وکړلو نو دا حروف په بدا سه حال کې والی چې دا به مقسم بها دا به مقسم بها به ولي د کدی ته شرافت میلاو دی ځکه قسم خو به بدا سه ذات خوري چې هغه د شرافت خاوند دی او ذات ته الله تعالی دی یا د الله تعالی اسماء دی پوهیږي نو دا حروفم چونکه د الله د کلام او د الله د اسم او د نومونو مواد دی او اصول دی نو دا مقسم بها شو هذا معنا خذ هذا خذ پوهیږي به خبره باندې یعنی دا چې سمې اوې د لما لا يجوز نفذ خو دا واخل ځان سره دا منوع سو په دغه شقوق ثلاثه باندې پدریو شقونو باندې منوع وکړلې من وکړلې دانه منم وایګه نو چې کم شقوق هغه باطل کړو هغه ټول منع کړل نو داغه داوا ثابت نه شولغه چې دا اسماء او صور دي خو به الله ثابت دی چې دغه شقوق په خپل خای باندې تر اوسه باطل و نه غ بطلان خلد ختم کړو کلمه لا يجوز سره پويږي اوس وای چې आवाज منع نه ده معارضه پم کی معارضه فی افی سبت چې ورته د صورت نوم وې نو درې استحاله راځي ښا درې استحاله راځي یو خورته ویل نشي یو خورته او داغه مخ کې منوع بیان کړل ښا تا ورته ځکوي چې دا غسلور حقوق ته رخ کړي یو شیخ ته اسم صورت رخ کړي او درې باطل کړنو تا خپل متعین کو چې دا د صورت نوم ده خدا خو ورته تا الوی چې دا حقوق په خپل حال اوسم باطل وي اخو لملایجوز سره ختم شو وستر توای چې نشي ورته ویلې د دې منع سره معارضه پم ده کته ورته د صورت نوم وای نه درې استحاله راځي ښا یو استحاله دا راځي چې فی سبو دا الف لام میم او د کشان دا نور اسماء الحروف ستا دا قول نه دی
دای اوباسی هغه څه چې هغه په لغت عربی کې نشته اے تسمیه په درو اسماء چرته نه دراغلي په سلورو اسماء په پنځو اسماء په لغت عربی کې په درو اسماء په سلورو اسماء په پنځو اسماء باندې تسمیه نو د سوره بقره خطا درې نمونه کې خو د یو الف ته بل لام ده بل میم ده بیا د سوره اعراف ته سلور نمونه کې خو بیا د سوره مریم ده پنځه نمونه کې خو نو تا توایو ان القول بانها اسماء الصور دا قول چې د اسماء الصور دي یخرجها اباسی دی لرا الى ما هغست ليس في لغته فان لان التسميه بثلاثه ذکر تسمیه فسو اسماء سره فصاعدا یاد دریونه سیوا مستنکرتون دا سره ناشنا ده لاندې لیکلي لم یوحد فی لغتهم د دې لغت کې دا معهود او معروفه نو قران کریم خو څه کې راغلی لغت عربی کې راغلی دی او دا خو خبره اوتله د لغت عربی نه بار کا دویمه استحاله وتؤدي دا مؤدي کیږي الى اتحاد الاسم والمسمى افیسبو دا الف لام میم نه ده دا اسم ده هم مسمى ده ها دا الف لام میم د سوره بقره نوم ده د سوره بقره کې یو د الف لام میم خود دیم ده خود نو الف لام میم ته وګوره اسم شلو شلو مسمى شو او د اسم او د مسمى منس کې خو فرقي اسم جدا شي د مسمى دا مؤدي کیږي الى اتحاد اسم والمسمى اسم او مسمى او حال دا دی چې اسم دال وي او مسمى مدلول وي نو دلته هوتا دال او مدلول یو شی شنو دال لام میم اسم شنو او شنو وتستدعي او دا غواړي تاخر الجزء عن افیس تاخر د جزء د کل ناراضي چې تدا قول کوي چې دا اسماء او صور دي ها تاخر د جزء کل ناراضي حال دا ده چې کل افیس برستوي او جزء مخکي ځکه دا کل محتاج ده او اجزاء محتاج الیه کویږي نو جزء مقدم ده او کله چې کله راځي چې دا سلور اجزای دي چې دا لومبه موجود شي نه بیا بچی راځي چې دا نه کول خو ته لومبه نشي راتله تاسو په نه شولې دا څنګه پیسه وو دی الف لام میم ته وګورئ پیسه په دې حیثیت سره چې مسمى والے سي والے ها نو دا مخ کې دي او په دې حیثیت سره چې والے چې دا اسم ده نبیا نو وګوره ټول سوره بقره دا کل او الف لام میم څه ده جز ده خو چې تا ورته اسم وې نه اسم د مسمى نه رستوي ها متأخر د جز د چا نه راغی د کل نه راغی نه پوهیږي اپیسه ټول سوره بقره کل او یوازې الف لام میم څه ده جز ده پکار دا چې الف لام میم په وجود کې سره د ذالک الکتاب سره د لاره په ټول اجزاء چې سوره دي دا د سوره بقره نه مخ کی دا اجزاء په یوه کله ورستو خو چې تا ورته سوې پیسه الف لام میم ته د اسم وي چې دا د ټول صورت سره نه اسم خروستوي د مسمى اسم خو نو په دې حیثیت سره چې جزء واخلې نه مقدم نه کنه خو چې بیا دې ورته سوې اسم دې ورته وي نه اسم خو د مسمى نه نو تأخر د جز د چا نه راوي ولې تاسو ذهن نه لید داسې نه لید ذهن ها تأخر د جز د چا راځي جز د سکړو مؤخر کړو د چا نه د کل نه او حال دا چې جز مقدمي په چا باندې اپیسه پويږي کنه ها نمړ په تشجیکار نه کیږي سم خبره وکړه ټول صورت سره کل او دا الف لام میم سره د نور اجزاء نه دا اجزاء دي کنه نو دومره به دا اجزاء
او بیا ورستو سي کولی دا خو ټیک خبره ده چې اجزا به مخ کې کول به اوس دی اجزاو کې دی یو جز ته اسم وې اسم ورته وې ده نه نو دمبه مسما او اسم نو هغه اسم جزء کنه د الف لام میم جزء کنه او چې اسم دی ورته وې نو دمبه مقدم او وسو شلو مؤخر په څه لومبه سره وادو کې بیا بچیو شي بیا وروستو نوم کې دي ها نه سمرستو دی کنه نو چې اسم دی ورته وې نو تاخر د جز راغی د چانه او دا جز خو سي مړه بلاګانې من حيث ان الاسم يتاخر عن المسمى ذاك اسم مؤخر د چانه بالرتبه پرتبه اپی سب دې پوری پوښولې درې منوع او یو معارضه اس لأننا نقول سر آغا لا يقال سر یو سیز بدی دغه کی لري کیغه لأننا نقول اے دا منوع او دا معارضی دی اونو ویلی شي لا يقال دا دی لأننا نقول زکه مونږ جواب کې وایو هذه الالفاظ دا لومبه خبره ده فی سب دا الفاظ دي لم تعهد مزيدة للتنبيه دا د تنبیه د بار نه دي سیوا شوی ها پوهیږي لم توحد سمانا اے په عربی کې دا خبره مشهور او معروف نه ده چې دا د مزید چې د څه لپاره د تنبیه لپاره ها تاسو په شوره په خبره باندې ها نو دای دا هغه سیبوي سب شاګر چې دا هغه قول یې سکړلو هغه رد کړلو چې توای چې ردا د څه لپاره دي ته تنبیه لپاره دي یاد مو کړل خبره او کته چې دا خو دلالت په انقطاع باندې کی او په استیناب باندې نو زویم چې یوازې دا په انقطاع او په استیناب دلالت نه کی بل سراو نو کی تبارک الذی بيده الملك دا تبارک الذی دلالت کی چې مخکې سوره تحریم ختم شو اوس بل سورۃ شروع ها تبارک الذی کی خو اسماء الحروف نشته نه پوهیږي په خبره باندې ها الحمد په دې دلالت کی چې یو سورۃ پاول کې الحمد راغی نه دلالت کو چې مخکې ختم شو نو دا دلالت علی الانقطاع والاستیناب دا د دې سره لازم نه ده چې لازم نه مونږ به چې دا رښتیا دا مقتضی د استیناف دی مقتضی د سدی د انقطاع دی نه تقاضا نه کیده متاتوای والدلاله علی الانقطاع والاستیناف يلزمها وغيرها دا د دې سره لازم یو د دین علاوه د نور سره مو او دا ولې لازم نه من حيث انها فواتح الصور پدې ځای کې چې دې کې نه سن دی اول له خو دې کې نه سن دی بیا اول له کدې کې نه سن دی څه دی دا اولواله د سره سن دی نو اولواله د الف لام میم سره لازم نه دی چې بس دی بس د دنه نوې کلام شروع شو د بده بل ورنو ولا يقتضي ذلك ولا او دا تقاضا نه کی الله يكون لها معنى فيه يذها چې د دې لپاره د پیزات حسنی معنا ما ته ګوره دا الفاظ دي دلالت په هم کی په انقطاع او په استیناب باندې او خپل معنا بم لري جدا ها خپل معنا په نشولې یو خپل معنا به صورت نومولو دا صورت نوم ده په انقطاع او په استیناب هم دلالت نه پوهیږي په خبره لکه اما بعدو په خپل معنا لري کنه لري او د هغه سره سره په استیناب باندې دلالت کی او په ابتدا د نوې کلام چې نوې کلام شروع شو په نشولې ابل خبره کړي ولې ملا يجوز ان تكون اشاره الى كلمات هي منها پوهیږي نو دی وايي ولم تستعمل للاختصار دا اسماء الحروف د اختصار د لپاره ندي استعمال شوی چې دا د مختصر شي من کلمات معینه په لغت په لغت عربی کې مونږ چرته نه دی لیدلی پوهیږي چې دا اسماء الحروف ته استعمال شوی او دی کې دی اشاره یو وګدي کلمې ته ولادي لاغینه مخفف اوسي مختصر کته شعرونه ما ته پیش کړي چې بشیر کې راغلی او فقلت لها قفي فقالت لي قاف نعم الشعر فشاذن خا شعرونه کې خو ناروای په خبره باندې ناغینه خلاص واما قول ابن عباس رضی الله عنه د عبد الله ابن عباس قول ککه
نو یاد ساته هغه تفسیر نه دی، هغه تمثیل بالامثله الحسنه دی. پیسه او خپلی مثالونه دل درکړل، د الف نه خپله اسم راويستو، د لام نه خپله د میم نه پوهیږي په خبره ولې پیسه وو دغه لام خو په لعنم دلالت کی، امین په مکرم سکی نو خو کته تر نه امثله حسنه نه راوځي نو تر راوځي نو هم تر نه بیا راوځي نه، دا تفسیر نه دی، دا تمثيل بالامثله الحسنه ده. ها واما قول ابن عباس رضي الله عنه فتنبيه على ان هذه الحروف منبع الاسماء، دا اسماء درنه جوړیږي. ها ومبادئ الخطاب، او دا خطاب سدي وتمثيل بامثله حسنه، او دا تمثيل له پخولي مثالونه سره پونه شولې. ها الا تراوی تپستر غنینی چې انه عد كل حرف من كلمات متباينه، ار یو ټکی د مختلفو کلمو شمار کړي دی کنه. اپی سب یو دی کې د الف نه مراد لفظ الله دی، بل دی کې اعلی الله، بل دی کې انا. نه الف ته مختلف نه کدا تفسیر و نه څنګه مختلف تفسیرونه رااله، نه دا تمثيل بالامثله الحسنه ده. ها د لام معنا یو دی لطفه، د بل دی د لام معنا جبريل، او د بل دی د لام معنا پوهیږي الله. تاسو پوه شئ نه پته ولګیدله چې دا څنګه دي الا ترى تقولين انه عد كل حرف چې تشمار کړي دی هر یو ټکی د کلمات او متباینون. ها لا تفسير، دا عتب ته په هغه ټکی باندې چې قول د عبد الله ابن عباس تنبيه دا او تفسیر او تخصيص نه دی به هذه المعاني چې بس دا الفاظ د دې معنی پورې سړي لام په لطفه پورې بس خاص ته میم په ملکه پورې. ها دون غیرها نور معنی ولی اذ لا مخصص لفظا ومعنى، ځکه مخصص لفظي نشته، مخصصي پوهیږي مخصصي لفظي نشته دی او مخصصي معنوي. لفظا د تخصیص سره نشته چې مونږ وایو دا لفظ دی پورې څه دی خاص او معنی نو ولا بحساب الجمل. آغا دا عتب ته په دې قول باندې چې فلیل ولم تستعمل للاختصار ولم او دا ولا کې دا لا نه دا دا زائده ده. ها دا څه ده دا تاسو وایي چې لا د نفي نرست راشي نو اغلا زائد ای کنه د حرف عاطف نرستو مخ کی نفی راغلی نو ولم تستعمل کی نفی ده و عاطف راغلی نو دا لا سدا نبه حساب الجمل په باندې وی اسام سے حاشیه ولاندې چې لام پکارو. ها ندیسی بشي ولا لحساب الجمل او بسب ولا ولم تستعمل للاختصار او ولا لحساب او نه دا د حساب الجمل لپاره څه شي استعمال شي نه پوهیږي. فتلحق بالمعربات چې دا ملحق شي په چا پورې تاسو پوه شئ په خبره باندې کدا د دغه حساب د لپاره استعمال شوی وي نبي بتا په معربات پورې څه کوله په وس کوله خو نه ده چې نه استعمال شوی نه نشي ملحق کوله. اکته حدیث پیش کړه ماته نو ول حدیث لا دلیل فيه او حدیث کی دلیل نشته ده چیرې حدیث دلالت کی په دی باندې چیرې هغه د حساب الجمل خو استعمال شوی دی په لغت عربی کې لجواز انه عليه السلام تبسم ذکر جایز ده چې نبی علیہ السلام د خندلی تعجبا من جهلهم د دې د جهل نه سکړي کم سیس چې په لغت عربی کې نازل شوی دی هغه حمل کو په هغه معنا چې هغه په لغت عربی کې نشته 1 3 4 دا په لغت عربی کې چرته دي چې دا د دې لپاره استعمال شي نو دا نبی علیہ السلام د دې د جهل نه د دې داسې مثال لکه پردې ژبه ده ته په کې ځان له ترجمه شروع کی چې د دې ټکی دا معنا نه ته ورته وایي چې په دې ته پیغام بده ته نه پوهیږي ښا ته ډېر جاهل دی چې په پردو ژبه کې کوته وخی پوه شولې نو دا د دې د جهل نه څه کړی دی پیسه بو تعجب کړی دی پیسه بل خوب ورزینو صرف دا یو خبره دا دې ټیک ته ها
دانن چې وکړه او دالتن علی الحروف المبسوطه مقسما بها پوهیږي نفس دا یو خبره دی ټیک تا خود دې ټیک سره سره نور نقصان لري راځي ها وجعل هذا اسماء الحروف ګرځول مقسما بها وان كان غير ممتنع اگر چې دا خبره ممتنع ولكنه يحوج لیکن داتا محتاج کی الى ازمار اشیاء پټ رئیستو د داسې سیزونو ته لا دلیل علیها چې پاغي سره نشته دلیل پوه شولې اپی سے پہلے قسم روباسي مقسم به با روباسي جواب قسم با نو دا ټول قصې چې تر روباسي دا سنه چې تا قول وکړلو چې دا مقسم به تاسو پوه شولې به خبره باندې پہلے قسم روباسي فاعل بولا روباسي حرف ولا روباسي جواب قسم بولا پوه نه شولې به خبره او شاته وګوره د الف لام میم ذالک الكتاب نرست خو یسم نشته جواب قسم کې بخامها حرف تاکید روباسي والله لا اضربن زيدا من وایو کنه نو لام تاکیدی راوړو یا والله ان زيدا لقائم نو لفظ الف لام میم مقسم به شي پکار راځي ذالک الكتاب باندې بیا حرف تاکید سره غلې ده کدا جواب قسم دی کنه او حرف تاکید ماکید خو نشته ده پته ولګیدله چې دا مقسم به دې پورې پیسه منوع لري کړل ها اوس د معارضي جواب کتابي چې لکه دې ته د صورت نوم وې پوهیږي نو بیا درې خرابې راځي او دا چې تسمیه په دریو اسماء سره راځي نه دی وايي او تسمیه بثلاثه اسماء انما تمتنع دا ممتنع ده خدا ال اذا ركبت چې دا دریو اسماء مرکب کړل شي وجعلت اسما واحدا او یو اسم وګرځول شي لکه د بالبک پشان بالبک کې دوی یو د کړي دي او اعراب اخر کې جاری کړه نو دسی چې درې اسماء یو کې اصلور دسی نشي کولای دسی پوښلې دي څه وو ها اما اذا نصرت او کدا اسماء یو بلنا جدا جدا کی او دسی جدا کی نصر اسماء العدد لك اسماء العدد چې څنګه ده جدا دي اپی سے 221 نو دو یو بل دو بیا ایک او عربی کی مئتان و احدون و عشرون نو مئتون یو احدون بل عشرون دنیا سیدی کنه دی د یو سیز نم درې رالل کنه نو اما اذا نصرت نصر اسماء العدد نو پلا معنا یعنی پلا تمتنع بیا سنه دا پیسه ممتنع پوهیږي او کنه توای چیرې دا خبره تا غوړې چې ځان نو کړل دی وی وناهی کا معنا پیسه وکافی کا په هذه الدعوه استاد لپاره په دې دعوه کې کافی دی بتسویه سیبوی د سیبوی تسویه چې هغه برابر والے کړي بین التسمیه په مند دي کې چې تنوم کې دی په جمله سره یا په بیت من الشعر سره یا په یو طائفه من اسماء حروف المعجم اپی سے روغ جمله یو سړی لنوم کې خودل شي تابت شرن یو سړی نوم شروع کړي یا روغ بیت من الشعر بیت ني نو بیت کې سو اسماء شو هغه بلا شي اسماء دي کنه بلا شي کلمات شو بکې یا د حروف معجم یو سو اسماء دی هغه ته چاله نوم کې د لکه په اسماء او صور کې چې الف لام میم راغلي نو سیبوی چې دا تسمیه دا درې واړه برابر دي ها جملم کې خودل شي او بیت من الشعرم کې خودل شي طائفه من اسماء الحروف ابي سے پوهیږي بل اعتراض دا کړو چې اسم او مسمى کې اتحاد راځي اتحاد نشته والمسمى هو مجموع الصورت مسمى څه شي الف لام میم سره د ټول صورتنا او اسم د یو جز ده ها بلا اتحاد میں اتحاد نشته یوازې الف لام میم مسمى نه ده چې ته ویل کې اسم او مسمى څه شولو نه دا ټول صورت مسمى او یو الف لام میم څه نو د دوه منځ کې اتحاد او کتا دا خبره کړې چې تاخر د جز د چا ناراضي موږ وایو دي کې حیثیتونه دي ها وهو مقدم من حيث ذاته جز مقدم ده په کل باندې ذاتن او پوهیږي او دغه جز چې په سپتا سو ګرځاو اسمو ګرځاو نو بیا دې مؤخر ده د کل نه نه په یو حیثیت سره
مقدم شو ببل سره تا توای مقدم ده من حيث ذاته دا الف لام میم ذات مقدم ده ځکه دا مسما ده اجزا دي کنه او مؤخر ده به اعتبار کونه بلا دوره لاندې لیکلي له اختلاف الجهتين اپی سے پوښولې درې منوع منع کړل او چې کومه معارضه هم سکړل اوس په دې فیصله کې چیرې اسماء الحروف ورته وایو لکه د مصنف چړمبه راي واخا او یا ورته اسماء صور وایو نه دی وایو والوجه الاول اقرب الى التحقيق